أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الذين بشكا كسان يبايعونك تدي ضمن لدقايت ندي يبايعونك چې بیعت کوي تا سره د بیعت رضوان ویل کیږي رضوان منا د زمانتیا یعنی هغه بیعت چې الله پر راضي شوی دی چې الله سره بیعت کړی دی الله وایي دا داسې ولکه ما سره بیعت کړی لوی درجه وده دی او څومره لوی الله تعالی درجه ور کړی و انما بشکا خبره دا د بلنه دا یبايعون الله دوی بیعت کوي الله سره اذا کم لا سریتا ته درکې دا په حقیقت کې الله ته ور کوي دا لاس دا الله سره معاهده ده ید الله لاس د الله تعالی فوق ایدیهم برد دوی د لاسونو څنګه چې الله شان سره مناسبه ده یا د پیغمبر د الله نمائنده ده فمن نکتا بس هغه څوک چې ماته کی فانما بس بشکا خبره ده د بل نه ده ينکتو هغه ماته علی نفسه ان ما تولد هغه په خپل ځان د هغه دی ګناي په ماغه ده ومن اوفا څوک چې پوره کی بما هغه عهدا چې وعده کړی ده علیه الله هغه سره د هغه باندې د الله تعالی ان وعده کړی ده د هغه الله تعالی سره فسيؤتيه زرد چې ورب کې الله تعالی اجرا عظیما بدل ډیر لویا سيقول زرد چې وایب لکتا المخلفون هغه کسان چې رست پاتې شوی دي منافقین من الاعراب د باندچانونا شغلتنا مونږه مشغول کړیو اموالنا مالونو زمونږه ځکه چې هغه اعلان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې عمره باندې او ویل دا خو مرګ تلل دي په دې مرګ مونږ نه ځو نو بیا براشي نو بهانه وکي او بیا به وای چې مونږ خپل مالونو مشغول کړیو واهلونا او مونږ کور ولو اهل زمونږه فاستغفر بس بخنه وغړه لنا مونږ د پاره دوی بووي یقولون دوی وای بالسنتهم فقل جب باندې ما هغه خبره ليس في قلوبهم چې نه د دوی پزړونو کې قل ورته وایا فمن يملكو څوک د چې هغه مالک شي لکم تاسو د پاره من الله د الله تعالی په مقابله کې شی اند شي ان اراده کچیر اراده وکي بكم پتا سبانه درند نقصان رسولو ان الله تعالی کا تاسو ته نقصان رسول وګاړي نو څوک به مخلاص کی دا نقصان نه او اراده یا اراده وکي بكم پتا سبانه نفع د فائدې بلکې کان الله تعالی تعالی بما تعملون اعمالون چې تاسو کوي خبيرا خبر دی الله تعالی بلکې ظننتم تاسو خیال کړو ان ينقلب الرسول چې چرې به واپس نشي پیغمبر د دې مکینا اولاد به شي بسل ته بدی شهیدان چې ټول والمؤمنون او مؤمنان الى اهليهم خپل کور ولوتا ابدا همیشه وزینا او خسته کړه شی وذالک دا خبره فی قلوبکم تاسو بزرونو کې وظننتم او تاسو ګمان کړو ظن سو ای ګمان د بدی وکنتم او تاسو قوم بورا یو قوم هلاک کیدونکو هلاک کړي شوی ومن لم او هغه څوک لم یؤمن چې ایمان را نوړي بالله بالا باندې ورسوله او دغه پیغمبر باندې فإن بشکمغه اتنا تیار کړی دی للکافرین کافر د پاره سایرا اور لمبو وهونکې ولله والله د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکه دا یغفر هغه بخنه کوي لمن هغه چاته یشاء او چې هغه وغواړي ويعذب او سزا ورکي من هغه چاته یشاء او چې الله وغواړي وکان الله تعالی غفور الرحیم مافکون کې مهربان سيقول المخلفون زرد چې او بوای هغه ورست پاتې شي خلق اذا هر کلا ان طلقتم ارکلا چې تاسو روان شي الی مغانم غنیمتونو طرف ته دلته غنیمتونو نه مراد د فتح خبر هغه واقعه ده ځکه چې باقي مسلمانانو ته ډیر زیات غنیمتونه ملاو شول او دوی باغې نه مخ کې ویل چې موږ هم تاسو سره jihad ته ځو نو الله تعالی منې کړ چې دوی باندې دي درسره لکه چې هغه موقع کې نه دي تللی نو دې کې بم نه دي دا د دې پوېږي چې غنیمتونه دي ځکه سي اول ته هغه پوېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف ته هغه کې لانړل الا مغانم اغا غنیمتونو طرف ته لتاخذوها دې د پاره چې تاسو واخلې اغا
ضرونا پرېګ دې مونږه نتبعکم چې مونږه پیرویو کې تاسو ان مونږه تاسو سره لاړ شو یریدون دې غواړي ان یبدلوا چې بدل کی کلام الله خبره د الله حکم د الله قل دور توه پیغمبره لن تتبعونا شربم پیروی نه کوي تاسو شربم نظم سره کذالکم دغرنګي قال الله ویلی دی الله تعالی من قبل دین وړاندې فسيقولون بصر چې دوی بوای بل کې تحسدوننا تاسو ګمان حسد کوي مونږ سره ان تاسو مونږ سره کې نه د حسد کوي دغه تاسو مونږ را پرې دی مونږه ګټه مونږ نه خوغه بل کانو بلکې ودوی لا يفقهون چې نه پوهیدل الا قليلا مگر لګ قل اویا للمخلفین اغرست پاتشي خلقو ته من الاعراب د باندچانونا ستدعونا زرد چې تاسو برا وبلل شي یعنی که تاسو وایي چې مونږه jihad ته زو jihad هم خوخ وي او مخکې په نطلب باندې خیمانه یي نو خیر دی یو بل مکم روانه ده الی قوم یقوم طرف ته اولی باسن چې هغه سختی په جګړه کې شدید سخت تقاتلونهم چې تاسو په جګړه کوي هغه سره او یسلمون او یا باغی اسلام قبول کی او دنا یا د مکی هغه فتح یا د بن ثقيف یا د حوازن یا د مسلمه کذاب خبر بل جګړه ته تاسو به موږ راوغړ او دې جګړه ته بنځي فإن تطيعوا كثير تاسو حکم منئ يؤتكم الله درب کی الله تعالی تاسو ته اجرا حسنا بدل خستا وان تتولوا كثير تاسو مخواړوي کمالک څنګه تولیتم تاسو مخ اړولو من قبل دین وړاندې نو يعذبكم سزا بدل کی الله تعالی تاسو ته عذابا الیما سزا دردناک عذاب نو ډیر وستو جی او غیر طرفتم کې جی لیس علی الاعمى نشتا هغه چا باندې چې هغه ړوندوي حرجن سغنا ولا اونا علی الاعرج پشل باندې حرجن سغنا ولا علی المريض او نه په بیمار باندې حرجن سغنا ومن اوغسو یطع الله چې خبره ومني د الله تعالی او رسول او دغه پیغمبر يدخله داخل بکی هغه جنات باغونو کې تجری چې بهيږي به من تحت الانهار داخله دي نهرونه ومن يتولى او څوک چې مخواړی يعذبه سزا ورکړي هغه عذابا الیما سزا دردناکا لقد بدا کی سرا رضی الله رضی شوی دی الله تعالی عن المؤمنین مؤمناننا اظهر کلا یبایعونا کا یبایعونک چې دی بیعت کوي تاسو سره تحت الشجره داون لاندې فعلما بس پتوا ما هغه فی قلوبهم چې دی بزرونو کې الله تعالی ته پتوا دغه خبره فانزل بر واستولوا السکینه اطمینان علیهم بدیبانی واثابهم او بدل ورکړ دیتا فتحا قریبا په فتح نږدې سره فتح خبر ومغانم او غنیمتنا کثیره ډیر یاخذونها چې دوی اخلی اغا یعنی دا بدل و د اغا بیت شغال تعالی په دنیا کې ورکو وکان الله تعالی عزیزا حکیما زورور ده او خوند حکمت ولا وعدکم الله وعدکړي والا تعالی تاسو سره مغانم د غنیمتونو کثیره ډیرو تاخذونها چې تاسو به حاصلوي اخلی بغا فعجل بس جود بتندی سره وکړل لكم تاسو د بار هذه دا وکف او ایثار کړل ايدي الناس لا سن د خلقو عنكم تاسو نه کله چې حدیبیه په مقام کې هغه ورته کول او دی بچ کړل الله تعالی یا د خیبر په موقع کې الله تعالی د نقصان رسولنا الله بچ کړل ولتكونا او دې لپاره چې وی آیت النخل للمؤمنین مؤمنان لپاره ويهديكم او دې لپاره چې او خیتا صراطا مستقیما لا برابر واخرى او بلا کمیابی لم تقدروا چې تاسو قابو نه مندل علیها باغی باندې لا یعنی مکی فتح مکی ته اشاره ده قد پتا کی سرا احاط الله احاطه کړی دا الله تعالی به دا اغي یعنی دا اغي فیصله هم الله تعالی کړی دا چې درکې بتاوستا وکان الله تعالی تعالی علی کل شیء قدیر پرچی باندې قادر ولو کچری قاتلکم جګړه کړی وای تاسو سره الذین او کسانو کفروا چې کافران دي لولو نخامخا شاب کړی وای اغي تخدیدلی وای اغي الادبار په چټونو باندې پشا ثم بیا لا یجدون اغي بنوي مندلی ولیا څوک دوستان د پاره ولا نصيرا او نو څوک مددگار سنت الله دا طریقه د الله تعالی التي هغه قد بتا کی سره خلق چې مخ کې تیر شوی دا من قبل دین مخ کې ولن تجد او تب هیڅ کلا انم امید لسنت الله دا الله د طریقې د پاره تبدیلا تبدلن وهو الذي ولا غذات
کفا چې ایثار کړل ایدیهم لاسونه د دوی عنکم تاسونا و ایدیکم او لاسونه د تاسو عنهم داغینا ببطن مکه د مکی په وادي کې من بعد ورستو ان اغا اظفرکم چې غالب کړی تاسو علیهم باغوی باندې چې هغه 40 80 کسان نیولیو چې هغه په مسلمانانو سره چیړ چاړ کاو تاسو غالب کړی خو الله تعالی تاسو په دې قادر نه کوي چې کني تاسو هغه تسویلی وي او دا نه ویل تاسو لپاره کامیابی ذریعہ شو وکانه الله تعالی بما تعملون باغملون باندې چې تاسو کوي بصیر لیدون کړي هم الذين هم دوی هغه خلق دي کفرو چې انکار کړي دي وصدوکم او دی ایثار کړی دي عن المسجد الحرام د مسجد حرام نا والهدي او قربانی معکوفا رامن کړي شوی ان یبلغا دا چې ورسیږي محله زید حلال ولتا ولولا رجال او کثیر نوې سړی مؤمنون مؤمنان ونساء او مؤمنان زنانا مؤمنات زنانا مؤمنات مؤمنان لم تعلموهم چې تاسو نه پیژنئ اغوی ان تطؤوهم چې تاسو به اغي د قولا نکړي وي نقصان به مرسولې وي فتصيبكم بيبتاس درسیدلې وي منهم د اغي د وجنا معرة النقصان بغیر علم فنا بغید وجنا دین تاسو کما کې باندې حمله کړی وي په هغه مکه کې داسې مسلمانان سړي او زنانه وو تاسو د حمله د وجنا په هغه ته ډېر نقصان رسیدلې وي او دغه نقصان به تاسو د پاره بیا هم د نقصان باعث جوړ شوی وي او دا تاسو لا پیژندلی به هم نه وي چې کني دي مسلمانان دي والله ته پته و چې ایمان راوړل دي پسړ کې ليدخل الله دې لپاره چې داخل کې الله تعالی فی رحمته په خپل رحمت کې من هغه څوک یشاء او چې غواړي لو تزیلوا کچری دا خلق بیل وې ان نه وې دا مسلمانان په دوی کې لعذبنا نمغه به سزا ورکړي وې الذين او کسانو ته کفرو چې کافران دي منهم د دوینا عذابا الیما عذاب دردناک اذ جعل الذين كلا چې جوړ کړو پوخ کو هغه کسانو کفرو چې کافران دي فی قلوبهم د دې پزړونو کې الحمیه حمیه الجاهلیه اغه ضد ملګرتیا حمایت اغه ضد اغه د جاهلیت تعصب دغه چې دوی خو مسلمانانو ایثار کول جاهلیت باندې راغلل او بیا د بسم الله یا د لا اله الا الله یا د محمد رسول الله اغه نوم مراد کړل فانزل الله بيرواستول ولا تعالی سکینته اطمینان خپل علی رسوله خپل پیغمبر باندې او علی المؤمنین او مؤمنانو باندې والزمهم او لازم کړلا پدی باندې ثابت کړلا کلمت التقوا خبره د تقوا وکانو او دوی احق دیر حقداری بهاددی او اهلها او اهل د تقوا یا د انعام وکان الله تعالی بكل شیء علیم په هر شی باندې پوها لقد بتحقیق سره صدق الله ورشتیا کړی دا الله تعالی رسوله د پیغمبر الرؤیا غقوب رشتیا کړلو خوب د پیغمبر الله تعالی بالحق په حق سره لا تدخلن شقامغه تاسو به داخل شي المسجد الحرام مسجد حرام ته ان شاء الله کچری خو قوید الله امنین اب امن سره بی محلقین کلون کی بی خریون کی بی رؤوسکم سرون خپلو ومقصرین او اخت پر کون کی بی قصر کون کی بی لا تخافون نبیریږي تاسو فعلما بس پتوا ما هغه لم تعلمو چې نو پتا تاسو ته الله تعالی ته معلوم هوا تاسو ته معلوم نه وا فجعلا نجوړ کړل من دون ذالک دین الوا فتحا قریبا فتح لرلویا نږدې هو الذي لا غزات ارسل چرا لګل دې رسول خپل پیغمبر بالهدى په هدایت سره و دین الحق او په حق دین سره ليظهره دې لپاره چې غالب کی هغه دین علی الدین کله بدینونو نور باندې ټول باندې وکفا بالله شهیدا او کفی د الله تعالی گوا محمد رسول الله محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول د الله تعالی والذین وغکسان معه چې د سره دی اشداء دا ډېر سخت دی علی الکفار په کافر باندې رحماء بینهم او معفی او مینا او رحمت مهربانی کون کی دی په خپلو کې یعنی سخت دی په کافرو فشنا انسان اړای د خپل مقصد نه یا د خپل خبر نه یا سختی پیراشي یا نرمی پیراشی نرمی مطلب پیسې ورکی او یا د غسلالچ ورکی وغیرہ وغیرہ سختی مطلب دا چې هغه باندې زور وکي زیاته وکي نغې د وجنا او دا مسلمانان داسیو چې دا په یو حالت کې هم در الله تعالی د ایمان نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تملکتی نه اړولې نه دي دا سخت په کافرو باندې او هغه یو حالت کې هم دا مسلمانان اړولې نه دي
علی الکفار سخت په کافر باندې رحماء بینهم او مینا کون کی دی بخبلو کی زموږ مسلمانانو حالت نن سوا د دې بالکل الټه ده مونږه که جګړه د بخبلو کې دا کبدی د بخبلو کې دا قاصدم د بخبلو کې دا کافر کا پرستی د بخبلو کې دا کایزام لګول دي نو په مسلمان باندې دي او که نرمی دا نو کافر سره که تعلق دی نو هغه سره ده که دوستی ده نو هغه سره ده که تجارت دی نو هغه سره ده حتی که خپل حالتونه چې تنگ شو نو پانام هغه سره اخر کورونه ملتهړو ادمګه کورونه تمګه خپل ځان لپاره او د بچو لپاره د امن هغه ځای جوړ کړی چې موږ ته دلته امن ملاوي دا هغه سره زموږ مینه او هغه سره زموږ تعلق دی او دا ډېر لوی نقصان رسي ډېر لوی نقصان رسي مسلمانانو دی وطن ته او د مسلمانانو اجتماعیت ته تراهم تبغوري دوی دا د صحابه کرامو صفاتونه دي ګوري بته رکعان رکوع کون کی سجدن سجده کون کی یبتغون دی بلټي فضلا مهرباني من الله د الله طرفنا ورضوانا اور زمانتیا د الله سیماهم نشانه د دوی فی وجوههم دری په مخونو کې بوي من اثر السجود د دوی د سجدونا دا هغه ایمان هغه نشانه به د دې په مخونو باندې وي او هغه قدرتي هغه نور به د دې چهرو نه اوچتي ذالک دا مثلهم مثال د دوی د په تورات کې او مثلهم او مثال د دوی په انجیل په انجیل کې پاره کې د دې پیغمبر د ملګرو هم تکرنګي مثالونه بیان شوي دي او نن سبا چې کوم زموږ جدید ترین محقق ته ذکر نه هغه تحقیق کړی دی او دغه آیتونه دغه نشانات چې کوم صحابه کرام کیو هغه د دې تحریف نه باوجود وسم پکشته او هغه نه چې دا عملګری د سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم کزرعن پشان دی یو فصل دی اخرجا چراوستلی دا شطئه هغه فصل چراوزی اړمبې تیغه فآذره بیا دا مضبوط کړلا فاستغلظ بیا غټ شولا فاستوا بیا برابر شولا ادردا علی سوقه په خپل تنه باندې دا بوټه یعجب الزراع چې خوشالۍ هغه کروندګر زمیندار لیغیزا غسور ولی بهم دویدا ان دوی باندې الکفار کافر ہوتا نو د پیغمبر علی السلام دا تربیت یافته خلق دي چې پیغمبر علی السلام د دې د تربیت او د دې د ایمان او عقیده او عمل ګوري نو خوشحاليږي او د دې د ایمان او د دې د مینه محبت چې کافر ګوري نو غوسه ورزي وعد الله وذكر الله تعالی الذين وكسانوا سرا امنوا چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات وعملوا کړی دي نیک منهم د دوینا مغفرتن د بخنی و اجرا او د بدل عظیما د لوی بدل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ حجرات مدنی سورت مختلف موقعوں کې نازل شوه ده او دته حجرات ذکر وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د حجرو ذکر شوی وو د بیٹا کیا د حجرې لکه څنګه چې پښتو کې ورته وایي د ټکه د عربی د اصل کې او دته سوره اخلاق هم وایي یعنی هغه سورات چې پاره کې الله تعالی مسلمانانو ته د اخلاق او خودنه کړی دا په دلم بده باندې ډېر ضروری دي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تقدموا مړاندې کیږئ بین ید الله مخکی ید الله مخکی د الله نه مخکی کیږئ د الله نه ورسوله او داغه د پیغمبرنا واتقوا الله او یریږئ د الله نه ان الله بشکل تعالی سمیع اوریدون کده علیم او په ده د الله نه او د الله رسول نه وړاندې کیږي ما ان خپل رائے ته د الله د رائے په مقابله کې ترجیح مو ورکوي او د رسول الله صلی الله علیه و سلم رائے ته د خپل رائے ته د هغه مقابله کې ترجیح مو ورکوي او دا زموږ استادو تقریبا په ټولو احکاماتو کې دا غړي معمولی احکام حکومي او کډیر غټ حکومي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د هغه فیصله کړی وي او د الله د هغه فیصله کړی وي او ته بیا وایي چې زماره ادا نه دین الله تعالی سختی سره منع کړی دا بعض خلک نه پښتنه کوي عموما چې دا ګیره سنت دی او کفر دی او واجب دی که هر څه یو غو صحابه کرامو دا عادت نه و چې رسول الله صلی الله علیه و سلم نه پښتنه کوله چې دا فرض دی او کدا واجب دی او کدا سنت دی دا عبد صحابه کرامو صرف دې ته قتل چې د الله تعالی حکم څه دی او دې ته به قتل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل څه دی
بس هغه به همغه سکاو څنګه به هغه کو دا مینا او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او ایمان او الله تعالی باندې نو دیو جنا داسې موقع سره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په زندگی کې راغلی نه دا چې چا دا پښتنه کړی وی چې دا ګیره فرض او کدا سنت تا حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې کم کې تاسو بریتونه او پرېګ دی تاسو ګیره بریتونه کم کې او ګیره پرې دی او عفو پرېګ دی او بیا دغه حدونه دی بهر هغه په خپل ځکه بیاسته خو اوس چې مونږه د کم خپل د ګیره لري کو دا مونږه ترجیح ورکو خپل رائے ته یا مونږه ترجیح ورکو د خپل کور ولا رائے ته یا مونږه ترجیح ورکو معاشره ته چې بیا په معاشره کې دا بدلږي معاشره کې بدلږي او حال دا دی چې الله تعالی باقاعده حکم کړی دی دلته چې تاسو به ترجیح نه ورکوي لکه چې دوه رائے راغلي یو رائے د الله او د الله رسول دا باقاعده حکم دی باقاعده عمل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندگی کې سره دا واقعیا شوی نه ده یو صحابي باندې کې دا واقعیا ده چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخې تکیناستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکه شوی خندلې ورته شوی خندلې نو تاسو کې دا تصور کا چې د ما ګيري پورې خندل دغه چې هغه ګيره وړه دل تراغلی و نو هغه لاړو ګيره اخرياله چې واپس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخې تکیناستو نو پیغمبر علیه السلام خفګان نه مخ ته واړو چې د بل خو دا کیناستو نو خفګان دی خو مخ واړو هغه صحابي راغی دی خو کنه دی خو نه تی مخ واړو او بیا ورته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل هغه ورته بشارت یا رسول الله څه چل دی ولی ما خو ګیره ځکه لري کا چې تاو په یو خندل نو ما ول دالکه چې په بدلږي نماز تا په مینه کې دا کار وکړو ناغه ورته ویل چې دا خو په ګیره کې فرشتي ستاسو وخت کمو او فرشتي د هغه پرې د زوړندې دو یا د فرشتو باغی باندې د ذکر او د اذکار او هغه کیفیت باندې ما خندا وکړه نو دا یو واقعیا هغه د سړي مضبوطه حدیثو کې نه په بهر حال دا یو نور استاب داسې واقعا نه راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته د اجازه ورکړې وي یا چاته نه وي ورکړي وغیرہ خو د صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې د نور پیغمبرانو او ټولم دغه طریقه او دا به یو روایت کې راځي ما ته د دې تحقیق نشته چې کنه دا صحیح ده او غلطه ده چې دا بنیادی طور باندې د لوط علیه السلام قوم دا کار شروع کړو ځکه چې هغه به الکان سره ودونه او بدکاریانه به کولې نو هغه الک چې ګیره براتل شروع شول نو ګیره راتل باغې د پاره بیا یو رکاوټ وو ناغه ورته دا طریقه راوښته چې ګیره وخره چې دا الک هم د غرنګي په الک تو باندې بیا پاتې شوی بهرال داخلك وایي شاید ممکن ده صحیح ممکن ده نه صحیح خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه سړینا چې ګیره خړېلې دا مخې ته تاو کړی ده او دا سمات اوس د دې لپاره چې دا خبره ده همدارنګ نور زموږ ډېر احکامات دي مونږ ته الله تعالی حکم کړی دی چې سود مخوري مونږ هغه کو مونږ ته الله حکم کړی دی الله رسول چې غیبت ما وایي مونږ ته الله او الله رسول حکم کړی دی چې دروغ ما وایي مونږ ته الله او الله رسول حکم کړی دی چې دوکه ما ورکوي دا ټول مونږ کوو د خپل رائے په بنیاد باندې داسې کوو خپل رائے ته ترجیح ورکوو بیا کوو او ما خاص کر د ګيري بنیاد باندې خبره زکه وکړه چې مونږ کې هغه کسان چې کم ټول نه ډېر امینه کوون کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دعوه کوي شته نه حقیقت کې نشته دا چې وې دا کار به کړی دا خو هغه ټول نه دعوه کوي زمونږ په دې قوالیانو کې او زمونږ په دې ټول ګلګيري دي او ټول هغه یو عجيبه غوندي دي بس هغه جسمانی بس غیبت مونږ بیان کوی یا څه خبره به کو الله تعالی دې هغه ته هدایت وکړي چې هدایت نصیب کړي او دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې کوي او کار هغه کوي چې باغ باندې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم باغ باندې اختلاف کړی دی او هغه نه ناراضگی اظهار کړی دی او دا تبدیلی ده په تخلیق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی هغه فرشتي د الله تعالی حمد او تسبیح بیانوي چې کوم داسي وایي هغه فرشتي چې د الله تعالی تا د پاره پکواله ده تا نرخ خسته کړی دی په ګيري سره او دا کې وقار دی الله تعالی ور کړی دی په سره بیا د نور حکمتونه دی بهرال خو دې سره متعلقه تاسو چې لیکل کوي دا څو آیتونه ځان سره نوٹ کړئ او دا به تاسو په خپل کورونو کې خامخا د مطالعه وکړئ نو دې تاسو ته د سیرت باندې او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په تابعداري باندې ډېر بهترین مواد هم جمع شي او تاسو په خپل هم کم از کم پوه شئ یو د سورته آل عمران آیت نمبر 31 یو درشم 31 هغه کې الله فرمایي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله دې ته وایا ک تاسو واقعي الله سره مینا کوي نظم خبره اومنه یو درشم سوره آل عمران یو درشم 31 ک تاسو الله سره مینا کوي فاتبعوني نظم خبره اومنه د الله د مینې ودا
شرط وی چې اطاعت به رسول الله صلی الله علیه و سلم وکوي. دویم د بیا د سورۃ النساء آیت نمبر 65 پنځش پتم 65 65 پتم د سورۃ النساء هغه د الله تعالی فرمایي چې پیغمبر را لګل کیږي د لپاره چې د دې اطاعت وکړل شي. یعنی د پیغمبر مقصد صرف هغه سره د مینې اظهار نه دی بلکې د هغه اطاعت کول دي. نو کتا په پیغمبر باندې واقعي ایمان راوړی دی نو ایمان دلیل دا نه دی چې تا هغه سره مینا کوا او جار او قربان ورته وایا، نه د هغه اطاعت وکړه، د خپل ځای کې کوا د جار او قربان او مینې حساب په خپل ځای کې کوا او هغه اطاعت په مینې باندې کوا چې کوم اطاعت هغه تکول حکم کړی شوی دی. همدارنګه په سورۃ النساء 115 کې یو سلو پنځلسم د آیتونه زما اراده و چې سره راوم تاسو په دې سورۃ حجرات باندې بخپو یوما په موږ سره ټایم کم پاتې شي. بیا هغه د کې الله تعالی فرمایي په سورۃ النساء آیت نمبر 115 کې 115 کې چې څوک مخالفتو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او من یشاقق الرسول چې پیغمبرو کې مخالفتو کې د پیغمبر هغه لپاره به الله تعالی شدید ترینه سزا ویل الله تعالی. همدارنګه په سورۃ حشر کې سورۃ حشر آیت نمبر 7 آیت نمبر 1 کې الله تعالی فرمایي وما اتاکم الرسول فخذوه هغه چې در کې تاسو ته پیغمبر نو وې نه سي پکله کې سره. آیت نمبر 7 نمبر آیت نه هغه کې چې تا حکم دی باقاعده چې د پیغمبر هرغه خبره چې تا ته کوي دا اومنه. نو دې مطلب دا شو چې د پیغمبر خبره دا د الله خبره شو ځکه چې الله ویلي دي چې وې منه وما اتاکم الرسول فخذوه. همدارنګه په سورۃ احزاب آیت نمبر 56 کې شپږ بندوسم کې سورۃ احزاب آیت نمبر شپږ بندوسم هغه کې الله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله او د الله فرشتي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. اے پیغمبر اے مسلمانانو تاسو هم د الله او د الله پر رسول باندې درود مو وایي او سلام هم وایي او تسلیم هم شي داغه د حکم منلو لپاره. همدارنګه د سورۃ توبه آیت نمبر 28 سورۃ توبه آیت نمبر 28 128 128 سورۃ توبه هغه کې د پیغمبر علی السلام د مینې یو عجیب اظهار کړی دی الله تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دا پتا سبحانه نرم خویا ده، دا پتا سبحانه مینا کون کې ده، دا پتا سبحانه حریص ده، په دې باندې تاسو تکلیف بد لګیږي د پیغمبر باندې. یعنی تاسو به حیران شئ چې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څومره عجیب الفاظ سره دا بیان کړی دی چې د باندې تاسو دا تکلیف څومره بد لګي هغه تاسو سره څومره مینه ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. همدارنګه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث ته چې والذی نفسی بیده قسم دې زما په غزاد باندې چې زما صادق پلاس کړه لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. بخاری شریف حدیث ته هغه سره سره مؤمن نه دی چې هغه تاسو د خپل ځان نه د خپل مور پلار نه او د خپل هغه هرڅ نه چې هغه سره دی هغه نه زیات خوګ نشم هغه ته ما سره هغه ټول نه زیات امید نشي هغه سره مؤمن نه دی هغه سره مؤمن نه دی. نومدارنګي نور ما حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې څوک انکار وکي یعنی الله تعالی جنت تیار کړی دی الا دا چې څوک انکار وکي بچا پښتنه وکړه چې یا رسول الله داسې به څوک چې انکار وکړي د جنت تلونه ها و انکار کوونکی شتا څوک چې زمانہ فرمانی وکي بس هغه انکار وکړي جنت تلونه. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه د پاره همدغه آیتونه یا داسې نورم بشمار حدیث دي دغه په سیرت باندې الله تعالی دې موږ تاسو باغې باندې پویم کې ولادت عمل کولو توفیق راکړي. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا ترفعوا موجتوي اصواتکم خپل اوازونه فوق برا صوت النبی आवाज د پیغمبرنا خپل आवाज چتوي ما دا هغه مجلس کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس دي کچېره هغه مجلس ناس رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته اوس داسې مجلسونه دي چې هغه احادیث به کې بیانېږي دا هغه قران او کتاب کې بیانېږي چې هغه بیانو یا دا هغه سره نمونه بل دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه باغي وخت کې هغه د بیان د وجنه چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او یا د هغه د دین او د ایمان په بنیاد باندې یا د اسلام په بنیاد باندې ده نو دا څه کول ندي پکار یا هغه مقام چې چاته حاصل ده د امارت څنګه چې د امیر اطاعت لازم ده او دا هغه نافرمانی پتا باندې د الله تعالی طرفنا نافرمانی ده چې دا بنه کوي بیا نو دی وجنه دا هغه اوازونه خپل بنه او چته وای
عند رسول الله پوڑان دي د پیغمبر ولا ترفعوا اصواتكم وتتوي خپل اوازنا فوق صوت النبي برد आवाज د پیغمبرنا ولا تجهروا او قزور مکوي اوازونه مکوي له دتا دسرا بالقول په خبرو کې کجهري لک څنګه چې تاسو او چتوي بعدکم په خپلو کې لباد انسانو سره خبري داسې خبره مکوي ان د خبرو انداز چې کوم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره وی پکار د چې دا داسې نه وی لکه تاسو خپلو کې یو بل تیز یو ترار یو سخت یو درشت او نه عزت او احترام سره خپل اوازونه پس کوي دا غوړان دي ان تحبط دا چې ضایع بشي اعمالکم عملون دستاسو وانتم لا تشعرون او تاسو به خبر هم نه یي خبر به هم نه عمل به ضایع شوی او دینه تاسو اندازه ولګوي چې دا آیتونه الله تعالی په قران کریم کې پر خودي ولې دي حالانکه قران کریم خو تر قیامت پورې ده او رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی خو د آیتونو نه بعد یو څو کاله وا دا پر خودي دي د پاره دي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم احکامات د رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت د رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی دا ټول موږ د پاره ژوندۍ نمونه ده او د دې دلیل د سوره احزاب هغه آیت ته چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه دا ټول زندگی موږ د پاره نمونه ده او هغه نمونه دغه زندگی د پاره خپل رائے خپل خبره خپل حساب د خبرو او بیا هغه باندې بیان کول هغه باندې دلیل بیانول چې چون کې چنانچه یعنی اگر مگر دا ټول داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ته ګستاخی کوي دا ټول هم دا کوي دي نو تاسو عملونه به ځای شي ته یو طرف ته وته منځ کوي او رجب ساتي او حج کوي او بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړی وي او خوشحال وي چې کلمه ایمان دی او عمل می کړی دی او حال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه ګستاخی په بنیاد هغه به استاد شي وي بیا الله تعالی فرمایي ان الذين بشغاغ کسان یغضون چاغیخ کتا ساتي پس ساتي اصواتهم اوازن قل عند رسول الله پوڑان دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولئک هم دغه خلق الذين کسان دي امتحن الله چې ازمایش کړی دي الله تعالی ازمایش د دې شوی د دې ازمایش شوی دی تشي قلوبهم زرنا د دوی الله ازمایولی دي قلوب زرنا د دوی للتقوا تقوا د پاره لهم دوی د پاره مغفرت بخندا واجر او بدل دا عظیم لویا ان الذين بشکا کسان ينادونك چې आवाज کوي تا من وراء الحجرات شا طرفنا د حجري اکثرهم اکثر د دوینا لا يعقلون نبويږي څه کسان راغلیو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم د کمرې د دیوال طرف نه ودرېدل او پته ځته چې جوړ کړل یا محمد یا رسول الله وغیرہ او رسول الله صلی الله علیه و سلم په دې وخت د آرام وختو او یا هغه چې په خپل راونځي نو تور تداسي چې ما وا لکه څنګه چې خپل کې یو بل ته چې وای دغه وخت آرامي او د پیغام باندې لګ بجونه یا لګ ضرورتونه خو نه دي دغه د پیغمبري او د الله تعالی طرف نه د دې کار باندې چې الله تعالی مقرر کړی دی ولو انهم کچری دوی صبروا صبر کړي وي حتا ترغه وخت پوري تخرجا چې تراوته وي الیهم دوی ته د بنو تمیم یو قبيله و داغه څخه خلق راغلي ونی مسلمانان شيو لکان خیر لهم دا بخوي دوی د پاره والله ولا تعالی غفور الرحیم معافی کون کې مهربان دی ګوس احکامات دي او خو شوق سره واوري د یو حکم زکوي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو ان کچری جاءکم راشتا ستا فاسق یو بدکار بنا بین په یو خبر سره فتبینوا تحقیق کوي ضروری نه دی چې دا سړی په خپل فاسق وي او د ټول عمل د فسق باندې مبني په فسق وي دا یو عمل راوړو خدا د فسق ته دا یو خبره راوړه خو چې هر څوک ته خبر کوي د هغه خبر یو لري تحقیق کوا تصدیق کوا او دا زمونږ په قومي معاملاتو کې مونږ دغه اصول دي زمونږ انفرادي معاملاتو کې هم دي معاشرتي اصول کې هم دي کچېره د دې اصول مونږ په خپل کې کلکو نو زمونږ بین الاقوامي زمونږ کورنی دا ټول جګړې به ختم شي عموما شیطانیان کې خلق لګا تاسو بد شي او تلګ مان لري شي بیا تا خپل ځای کې خلق شیطانی کوي ما خپل ځای کې شیطانی کوي او مونږ بغیر د تحقیق نه خبره به اومن اومدارنګي لوی لوی ادارې یا لوی لوی ملکونو کې چې کومه دا خبري نمګه هغه تحقیق کړي نه وي کڅو کوی چې دا سړی کافر دی موږ وای او دی کڅو کوی دا دهشتګرد دی موږ وای او دی کڅو کوی دا ظالم دی موږ هیڅ تحقیق موږ نه کړی موږ دې نه خبر نه چې د اصل او بنیاد یا کړه چا دې کوي څوک وغیرہ دغه تاسو خپل اور باندې خپويږي هر هغه خبره چې څوک یو کې تحقیق کوا
تحقیق دې نه کړي نو مې خبره ځان سره پټاو ساته بنا بیان په خبر سره فتبینوا تحقیق کوي ان تصيبوا داشي وبرسوي تاسو قوما يقوم تا بجهاله بنا په سره ای تکلیف ورسوي فتصبحوا بیا بشی تاسو علامه فعلتم نادمین فغکار باندې چې تاسو بکړی وی نادمین پښیمانه یعنی ما تا ویلی ما تا ویلی چې فلانی سړی تا پسې کنځل کړی دي او تا تحقیق کړی نه او ته ورغلی او دا هغه مخکې دا هغه باندې گزار دی وکړو او یاد هغه ته بدل دی ویلی او سره هغه کړی نه دا خبره او حال دا چې دا به چا چې بیان کړی د دروغ ویلی او بیا چې کله تحقیق وشي پته ولګی چې دا خبره خو دروغ و نو څومره سره شرمېده شي نو تاسو به شرمېده شي بیا بدل ته ولګی دا خبره وعلموا اپو شيء ان فيكم جبشغه بتاسو کی رسول الله پیغمبر د الله لو يطيعكم کچیر دې تاسو خبره اومني دا پیغمبر کچیر دا پیغمبر اطاعت کی يطيعكم دې اطاعت کی کوم دستاسو فی کثیر پډیرو من الامر معاملو کی لعنتم نو تکلیف اورسی کی تاسو ته ولکن الله لیکن الله تعالی حبب فخره دې الیکم الايمان تاسو ته ایمان وزینه او خسته کړه دې د ایمان فی قلوبکم تاسو بزرونو کې وکره او بد غنل دې الیکم تاسو ته پر الکفر کفر والفسوق او گناہ والعصیان او نافرمانی نو تاسو داسې مشورې داسې رائے او داسې اطلاعات رسول الله صلی الله علیه و سلم ته مور کوي چې تحقیق هم کړي نه وي د دې شان نزول کې واقعیا هم دا چې رسول الله صلی الله علیه و سلم یو صحابي واسطه چې د فلانی قوم نه هغه راوړه د زکات مال چې هغه را جمع کړی وي هغه راوړه هغه چې کله خبر شو چې پیغمبر علیه السلام استاد راځي او موږ به ورته دغه ورکو د زکات مال به ورکو نو هغه استقبال لپاره بهر راوتل او چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد په خې طریقې سره استقبال وکړو نو چې بهر راوتل دا سړی چې د کوم روانو د دې او د هغه قوم په خپل منځ کې مخکې زړه بدی تیر شي او دښمنی نو دې ولې د داخله کولاړ دي نو دې یې نه واپس راغی او د خیال دا او چې کله دا زما امر پس راوتی دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عرض وکړو چې خلق کو زکات نه منکار وکړو او نږدې وجه زې مړ کړي او حالان کې دا کیفیت د خپل اندرونی وو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې باندې زیات خپه شو او دا خبرو کړ چې کدی د زکات نه انکار وکړي نو زکات نه انکار خو بیا د جهاد اعلان نه ځکه د فرض په غي باندې لګوا موده 13 نوا چې خلک مدینه ته خپل راغلل او زکات راوړل او ته یا رسول الله مونږ راوتل چې مونږ استقبال وکړو د پخې طریقې سره زکات ورکو او دې مونږ نو یې دوه راو تخید نو الله فرمایي چې کستاسو دا خبره پیغمبر علی السلام منلی وي څومره تکلیف تاسو ته ملاو شوی نه دی وای نه تحقیق کوي دا خبره مخکې رسوي فضل من الله دا فضل د الله تعالی طرفنا فاسق د فسق معنا ما تاسو ته مخکې کړی و لفظي معنا د فسق دا هغه موږ ته ویل کیږي چې هغه د خپل سورینا بهر راوته نافرمان ٹھیک شو نافرمان او دا هر وخت په خطرې کې وي دا د مؤمن د پاره استعماليږي کافر د پاره استعماليږي کافر د پاره استعماليږي مؤمن د پاره هم استعماليږي او الله تعالی دوړ د پاره په قران کریم کې استعمال کړي هم دي دوړ د پاره استعمال کړي هم دي او هغه څنګه چې نافرمانی وړه نافرمانی دا هم نفس ده کغه نافرمانی دا هم نفس ده کته سو هغه زما تقریر وګورئ چې کوم ځای کې بیان شوی په سورته بقره کې الذين ينقضون هغه خلق چې ماتي وعده د الله تعالی فولائک هم الفاسقون کې هغه کې ما دا کړو او دا د مؤمن د پاره استعماليږي چې څوک فسق وکي لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم د ګيري کلون کې ته فاسق ویلي دي حالانکه مسلمان ایمان نه ورشي استله په دې بنیاد باندې جی اصحاب شان نو دا اصحاب شان کس طرف نشي نه ضرورت ګوره کنه صحابه کرامو دا داس یو بیس ته چې دینه بخلق ډېر بل انداز بواخلي کله کې مونږ لاړ شو خو امدغه صحابه کرامو چې دوی ته د زنا سزا نه ورکړې شوی پس نو بخنه اتی جو سید صحابي پیغمبران ونه دي معصوم خو پیغمبران دي معصومین پیغمبران او د پیغمبر نو ورستو د معصومیت در البته د صحابه کرامو درجات دومره بلند ده چې الله تعالی په خپل غي ته اعلان کړی د معافي چې د ما معاف کړی او زید نه راضیم او دا ندینه علاوه پاتې شو ګناهونه خو د مسلمانانو
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د پیغمبرانو نه چې هغه معصومین دي هغه نورستو خدا سزاګان چې کوم صحابه کرامو ته ملاو شوی دي دا ولې مخکې تاسو وایي فضل من الله دا فضل د الله طرفنا او دا خبره ډیره احتیاط سره ځکه کوو او کولې من دي په کار چې خلک به دینه هغه بیمار ذهن چې کمی هغه به دې په تلاش کې چې کم دي چې زه وګورم چې اوس راو بسم چې بیا ولګم چې هغه ګوري دا ګستاخ ته دا فلانی دي ونعمتن او نعمت سره والله ولا تعالی علیم حکیم فضلا من الله وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم دغه کسان هم الراشدون هم دغه خلق لار مندون کی دي فضلا من الله دا فضل د الله تعالی طرفنا ونعمتا او نعمت والله ولا تعالی علیم په د حکیم خوند حکمت ولده بلا حکم دی اوس وان طائفتان کشرید وډلی من المؤمنین د مؤمناننا اقتتلوا جګړه کوي بل سره فاصلحوا نجوړو کوي بینهما د دوړو په منځ کې خدا آیت دغه کنه غ تدبر باندې کې چې خبره کوي نو اغام دې د پاره کوي الله تعالی چې دی یو لفظ دا دی یو انداز ته سوچ کوي فکر کوي الله تعالی دې مونږ کې دا کیفیت پیدا وکړي د ګرانه خبره ده او کله د انسان ته حاصل شي وان مطلب دا دی چې دا کار کیږي نه کچري کدا سي اوشولا یعنی دا سي پکار نه دي کچري دا سي اوشولا یعنی مؤمنان به څنګه جګړه کوي خپلو کې خو که جګړه شوا که جګړه اوشولا د مؤمنانو خپلو کې فاصلحوا نو به جوړو کوي بینهما د دې په منځ کې فإن بغت بکچریو بغاوت کوي نزیاته کوي داهما د دې دوړو نه وډل علی الاخرى په دې بل باندې فقاتلون جګړه کوي التي اغدل سرا تبغي چې زیاته کوي حتا ترغه وخت پوري تفیء الى امر الله چې غاړه کېږي دی اغا حکم د الله ته د دې لپاره نه چې بس به مړ کوا او د دې لپاره چې نه بس غینه مالونه غنیمت کوا او د دې لپاره چې نه دومره جګړه چې اغا غاړه کېږي د الله د حکم منلو لپاره تابع شي د الله حکم ومن او بیا نه پدې کې غنیمت شته نه پدې کې ویندشته نه د کافرو صورتحال په شان دي جګړه ده او د مسلمانانو جګړه د جوړه ده ته کوشش وکي د جوړ اصلاح او نه کېدله نو چې کم ظالم دی د بل سر ملګرتیا وکا د لپاره چې دا بل جوړه ته غاړه کیږي کچېره غاړه کې خدلا فإن فاءت بس کچېره دې رجوع کی فاصلحوا نجوړو کوي بیا بینهما د دوړو په منځ کې بالعدل په انصاف سره بیا په انصافی نه کوي چې کنه د یو زیاته کړي ده او د بیا کمه ورکی نه حکم به امغوی د انصاف بیا هم اگر که د زیاته کړي خو فیصله په انصاف باندې وي واقسطوا او انصاف کوي ان الله بشکل تعالی يحب المقسطين من کوي انصاف کوونکو سره انما المؤمنون بشکا مؤمنون مؤمنان اخوه نورون دي فاصلحوا بس جوړو کوي بین اخويكم فمن ذقل ورونو کې واتقوا الله او يرجد الله لعلكم دې لپاره يشاء چې تاسو ترحمون رحم وکړئ شي بلا یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو لا يسخر توکي دي نه کوي قوم یو قوم من قوم د بل قومنا ان یو سړی د بل سړی پوری مسخره دي نه کوي اسا نجدې دا اندا چې یکون وی خیرن خ منهم د دوینا ولا نساء او ند زنانا من نساء د بل زنانا پوری اسا ممکن ده ان یکنا چې خوی دا زنانا وی دا زنانا خیرن خ منهن دی بلنا دا زړیو زنانای بیل څه ذکر کړل چې دا ټوکو د غبشه مجلسونه د سړو او د خزو بیل نه بیل یعنی دا خپلو کې مشترک نه پردو دا مشترک نه لکه موږ څنګه ټول نظام نن سبا تقریبا مخلوط ته اور نور مخلوط کی ناغه کې به خزه سړی پورې ټوکی کوي او سړی خزه پورې ټوکی کوي مسخري کوي نو الله بیل څه ذکر کړی دی چې د نرانو خپل مجلسونه بوي د غب شپ او د زنانو خپل غسي مجلسونه بوي نو دی وجنا الله تعالی بیل ذکر هم وکړل مسخري بنه کوي ته خدای تا قوم داسې دی تا خاندان داسې دی تا ذات داسې دی وغیرہ دا قسم ټوکی مسخري نه نشکدي شي چې هغه دنه بهتري ولا تلمزوا او تاسو عیب ملګوي انفسکم په خپل ځانونو کې یو بل باندې ولا تنابزوا او تاسو مبل یو بل بالالقاب بدل لقبونه باندې اے ګډا اے ډوندا یا لغه قوم خنه ده اے فلانیا چې هغه په خپکیږي داسې الفاظ ورته ماخله ها کدا هغه مینی په بنیاد باندې یو نوم ځان باندې خو دی وی او غنوم هغه تخلقي نو خیر دې بیا ورته وایا خو هغه ور باندې بدلږي
لکه موږ ډېر په بد الفاظ سره زموږ کلندران چې الله دې موږ ته معافي وکړي دا چې کله مشر خجای یا اسیو ګیره ولا چې خجای الله صاحب الله امیر صاحب الله صاحب نبی اګاډي کې وخجای چې کله کوزيږي به ورته شیخه کوزيګا هغه ډېر په بد الفاظ باندې کنه ډېر په بد الفاظ باندې او حالان هغه په تخلق یا په تنه لګي خو بهرحال هغه غړو باندې عزت لفظ د خپل ضرورت په بنیاد باندې او ورسته بیا اومغه ګيري په بنیاد باندې غو پسې سپکاوي هغه بنیاد باندې بیا پسې سپکاوي بهرحال نو داسې لفظ شابل ته وسره تکلیف رسیږي داسې مکوي او الزام لګوي یو بل باندې عیب لګول او دا بنیادی طور باندې ویل کیږي هغه لکه موږ تاسو پیغور تانه چې یو بل ته ورکو بئس الاسم بد گناہ الفسوق ډیر بد نوم ده د گناہ بعد ایمان ورسته د ایمان نا ومن لم يتوب او څوک چې توبه اونباسي فاولائک بسمدغه کسان هم الظالمون هم دي ظالمان دي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اجتنبوا ځان اوساتئ کثیرا ډیر من الظن زنه ګمانونه زکه چې ګمان خو خم کېدل شي نو خو ګمان خو بکای خامخه نزنه ګمان ای بد ګمان نه ځان اوساته د باره کې مخکې ما تاسو ته تقریر کړو چې کله تا خیال شي چې دا شی به داسې کړي شی وي دا بخامخه نه فرمانی کوي دا بخامخه ګناګاری وغیرہ نو ته بسین کې دا ولې راواله چې دا بدري کې په بنیاد کار کړي نو هغه د بدی ګمان مکو ان بعد ظن یقینا زنا ګمانونه اسم بعد زنا ګنا اس بعد ان بعد ظن یقینا زنا ګمان اسم ګنا دا ولا تجسسوا او تجسس مکوي وقت کی بل چاته وګي خدای ودرګه دا سوي او دا عموما زموږ په ځانانه او په ډېر زیات ودرګه چې واورم دې سوي او دا څنګه وای چې به بل تور اسوما نه د بل چا خبره ما اوره ولا یغتب او غیبت دې نه کوي بعضکم ذل استاسو نه بعدن دي زنو غیبت نه اول خدان کوئی کوي غیبت هغه خبره ته ویل کیږي چې چا په خلاف ته کوي او دا عیب هغه کې موجود وي یو ګناه دا عیب ده کمه ده او هغه کې شته خدای شته نه غیر موجود ده او دلته مونږ ناس یو د په باره کې خبره کوو چې دا خدا سي بد ده او دا خدا سي بد ده نه دې ته غیبت ویل کیږي او چې کم عیب هغه سړی کې سره موجود نه وي او ته ذکر کوي هغه ته بهتان وایي هغه د ډیره غټه ګناه ده او غیبت هم ډیره ګناه ده او غیبت الله تعالی نه معاف کوي ترڅو پرې چې چا په حق کې تاکړې وي هغه په خپل معاف نه کوي ځکه چې دا د حقوق العباد نه ده دا هغه حق تا وهله ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا تشریح کړی ده ايحب ايخو خوي احدكم تاسنا يقص اندا ياكل شي اخري لحم اخيه وقد خپل ورور ميتن شي مړوي فکرهتموه تاسو باندې بدلږي هغه دا خبره بدلږي په تاسو چې د مړو ورور څنګه زخرمه تلک تصور کراوه خپل ورور هغه مړوي او به دغه غوخه مونږ خورو نو دا د خپل ورور غیبت کول داسې دي لکه مړو ورغه خوري کله چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه صحابي ته سزا ورکړي و واپس چې کله راتلل نو بعضي صحابه کرامو رضی الله تعالی علیهم اجمعین په خپل کې دا خبره کوله چې ګوره د اسمنه بد سړی و چې بد ګناه کوله سزا او ملاو شو دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري مخکې تیرېدل یو ځای کې مردار خر پروت او هغه خر د ښاشه او بوی کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې ودرېد او دا صحابه کرام راوغتل ورته ویل دا اخري ناغي حیران شو چې یا رسول الله دا څنګه حکم دی خر دی مردار دی او بیا مردار دی او بوی کړي د ښخا دی نو دا ستا حکم دی او دا موږ لپاره منل دي نو دا موږ څنګه وکړو هغه حیرانو نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته فرمایي چې بد لګي په تاسو و یا رسول الله موږ خدا بد غنو ډیر زیاته ناغه ورته ویل چې کم هغه صحابي باره کې چې تاسو خبره کوله هغه د دې مردار نه ډیره بد و چې تاسو خړل دا د بل باندې یا د بل په خلاف باندې غیبت کول دي واتقوا الله او يرجى الله تعالی نا ان الله بشکل تعالی تواب الرحیم تو به قبلون کې مهربان دی یا ایها الناس خلقو ان بشکمغا خلقناکم پیدا کړی تاسو من ذکرین د یو سړینا او انثى او د یوې خدینا ان آدم علی السلام او حوا علیها السلام وجعلناکم او جوړ کړی می تاسو شعوبا قومنا وقبائل او قبیله خانداننا لتعارفوا دې د پاره چې یو بل پیژنئ دا ستاسو د تعارف ذریعہ ده ټول یو شان دي ټول دی وسړي اولاد یې چې دا تاسو پیژنئ دا عرب دی دا عجم دی دا بنگښ دی دا خټک دی دا افغاني دی دا پاکستاني دی دا دې لپاره چې تعارف تاسو لپاره اساني
ان بشکا اکرمکم دیر عزتمند استاسنا عند الله تعالی تعالی پنځ باندې اتقاکم هغه دې چې هغه پرهیزګاری څومره چې چا کې تقوا زیاتوي دومره الله تعالی ته غنښت دی تقوا بنیاد باندې نزدېکت ده ان الله بشکا تعالی علیم په هغه خبیر خبر هم ده وقالت العرب اولی او خلقو د باندې چانو آمنا چې موږ ایمان راوړل دي قل تو ورته وایا لم تؤمنو تاسو ایمان راوړل نه دي ولکن لیکن قول داس او ای اسلمنا چې موږ مسلمانان یو اسلام قبول کړی دي ولما يدخل الايمان لا داخل شوی نه د ایمان فی قلوبکم تاسو بزرونو کې د ایمان غو کیفیت تاسو لانی رسیدلی او بار تاسو تعلق دی پیغمبر سره او د دې قران سره تاسو تراشی او تاسو زړه دا تسلیم کوي وری نبی علومنی اسه خو سره دا غزر کې بسره د دې خبره منخ بوینه او هغه لا اله الا هو وای او هغه منځو کې هغه تاسو رواني نه اسلام تعلق دی جسمانی نظام سره او ایمان تعلق دی زموږ روحاني او زړه سره نسله یو خبره منلی وی دا بل کیفیت وی او په جسم کې یو خبره ته ومني هغه کله تخوخی کله نه خوخه ضروري نه چې خبره استا خوخه همي نه لا داخل شوی ایمان رونه استاسو ته ان تطیعو کچیر تاسو اطاعت کوي الله تعالی ورسوله او دغه پیغمبر لا یلتکم نکمه بنو کی من اعمالکم استاسو د عملوننا یعنی بدل استاسو د عملونو شی انت شی ان الله بشکل تعالی غفور معفی کون کې رحیم مهربان ده انما المؤمنون بشک مؤمنان الذين كسان دي امنوا چې ایمان راوړل دي بالله بالله باندې ورسوله او دغه پیغمبر باندې ثم لم يرتابوا بیا غي شک نوي کړي د ایمان نه بعد وجاهدوا او دا شک ډیر عجیب خبره ده مونږ چې دا ګناهونه نه پریدو دا په دې وجه نه پتا ځکه چې مونږ شک کوو په دې کې او ما سره دې باندې دلیل دی ډیر غټ دلایل دي ما سره او وخت مختصر یو دا خبره وکما ما نه عموما خلق پختنی کوي ما نه ذاتی ځان خبره کوم چې مثلا دا شعبان دا شتا نشتا دا او کو دا اونکو چې کله ورته مکه وا الله نه دی ویلي بیا شک خو په پوښتنه چې پیغمبر اسلام دا خبره کړې او خو پته ولګي خو کډیر رمضان په چوساتي خو شک به کم از کم کوي وګا درس کې چا پښتنه وکړه او ما په جواب ورکو چې قضا عمرې دانشته دا قضا عمرې دانشته او هغه نه بعد ما ته خلق ویل چې نو کدا څه چلو شو کوشي ان څه داسې کمه براش نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وتا تاسو وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کې خیر نه ده ما ته یقین دی به کوي جمعه ورځ بیا نن مشرق اخبار کتو مشرق اخبار کې نن دا د جمعه ایډیشن په هغه کې چا پښتنه کړې پښتنه د اخیری د لس ورځو هغه خودلې ده او بیا په کې قضا عمرې خودلې ده بیا په کې دالي کلی دی خپل دالي کون کې چې بعض خلک دا حرام غني خو که یو سړی ته به وباسي او هغه قضا عمرې هم وکي نو دا هغه د پاره ان شاء الله چې اجر ځای جوړ شي دا هغه شک ده نه ایمان نه ورته شک کول دا د ایمان سره مناسب دا ایمان نه ده دا خبره سخته ده خدا هم نه کوي دا هم نه کوي یو ور دي امانه لا نه بس به امانه او یا خو وای چې نه منم دا شک نظام سره په اسلام کې شته نه لکه د دې او داسې مثال ده او داس به یا بنئ شک نشي کېدای دا داس نشي کېدای چې نه مې یا بنئ یا بخامه غتا او داس یا بنئ همدارنګه کیفیت د مسلمان د هر یو عمل دی یو ور دي منل دي چې الله تعالی رسول منما نو چې خبره درته معلومه شي نو بیا به شک مکو بیا به شک مکو نه ته بیا نه کنه د سلک څه حکم یا کوم ځکه چې خطا نه خیر دا به مکمه هغه به مکمه دا هغه شک دی چې دا هغه رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د ایمان نه بعد دی هغه ایمان کې نو چا چې ایمان راوړی په الله او په رسول باندې او بیا په شک کې نه وجاهدوا جهاد وکړو بیا اموالهم بقول مالون سرا وانفسهم بقول ځانون سرا او دې کې ډېر خلک د عامیان ملامت نه دي دا ډېر زیات نه دي ملامت دا ملامت دي چې عامیان دي څنګه چې ولی دا تعلیم نه حاصل کړي څه داسې ګرانه خبره ده یو بخاری یو مسلم په اردو کې اغستل یا قرآنی کریم په اردو کې ترجمه یا په داسې داسې ګرانه خبره ده چې نه ځان د دومره غټه ودا ګرانه جوړه کړې ده خو ګدا ملامتیا خوشتا خدا دی خلقو د یو بل تردید دومره ډیر کړي ده نه داسې مکو بلوي داسې کا هغه خلک په شک کې اچولي نو دا شک پکار دی چې نور د تحقیق ذریعہ ګرځیدلې وي پکار خدا وا چې نور ته تحقیق وکړي چې ورته معلوم کوم چې صحیح خبره ده چا ده او د همدې صورت یا حجرات کې اول ویلي و ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا تحقیق وکړه پته ولګي کله ما خبره دروغ ثابت شي او تا ته د پته ولګي چې دا دروغ دي
او ته ما ته وای چې تا دا خبره صحیح نه و نو دا تا په ما باندې غټ احسان وکړو او په ځان سره دې ډېر غټه خګړه وکړه لکه چې د الله تعالی د الزام نه خلاص شي لازمه داري نه خلاص شي او کته هم دغه صفات شي نو تا غزان غر کو ځان دې هلاکو مخکې تاسو اورئ بیا شک نشي وجاهدوا او جهادو کی بی اموالهم قل مالون سرا وانفسهم قل جانون سرا فی سبیل الله اذا الله فلا رکی اولئک هم دغه کسان هم الصادقون هم دې رښتینی دي قل تو ورته وایا ان څه کې رښتینی دي په دې ایمان په دې دعوی کې رښتینی دي یو ور بیا د آیات سرنا انما المؤمنون انما دا انما مطلب دا دی چې یقینا خبره دا دین علاوه بل خبره نشته چې الله او د الله رسول خبره اومنه بیا په کې شک نه کوي کدا دا معلوم شي او ځان معلوم کا قل تو ورته وایا اتعلمون الله آیا تاسو خبر ورکوي الله تعالی ته بدینکم بخبل دین سرا والله الله تعالی یعلم خبر ده پوهیږي ما پاسبانه فی السماوات چې پاسمانونو کې دي و ما فی الارض هغه بزمکه کې دي څنګه خبر وای قسم په خدای چې زه مؤمن یم والله چې ما ایمان راوړل ما تا نه ډیر ایمان ده او زه ډیر مسلمان یم الله ته پته الله و استا ایمان او استا کیفیت الله ته معلوم ده په دې باندې استا بیان استا قسمونو ضرورت نشته وما في الارض اغاث بزمکه کی دی والله ولا تعالی بكل شيء عليم په هر شی باندې په ده یمنون علیک دی احسان کوي پتا باندې ان اسلموا چې کني دی اسلام راوړل ده دا اسلام احسان پتا کوي چې کني موږ ته لپاره او دا عملی تور باندې تاسو موږ لیدلی او زموږ په کې لاغون ډیره تجربه را شاید تاسو مالم په کې ډیره چې کله څوک راوړي درسته بیا پتا باندې احسان زړه راغلی او ما ته وایي چې لکه ما خپل ځان لپاره راغوښتي نه دا الله لپاره دي نه ما پتا باندې احسان شته چې ما را لګلې ما راغوښتي نه تا په ما باندې احسان شته ما کار کړی دی الله لپاره که الله لپاره مې نه کړی بیا خو چې ځای شي نو خدای او کتر غلې د الله لپاره نو بیا ما ته وایي چې دا او کده الله لپاره نه راغلې بیا خو چې ځای شي نو خدای نه دا وایي تا باندې احسان کوي نه دا باندې احسان نه کوي ته قول ته ورته وایا لا تمنو احسان مکوا علینا پما باندې مکوي احسان پما باندې اسلامکم تقبل اسلام بل الله بلک الله تعالی یمنو احسان کوي علیکم پتا سبحانه اندا جهادکم ہدایت کړه دیتا اوستا لیک ایمان طرف تا ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی یی ان الله بشکل تعالی یعلم بویږي غیب السماوات په پټو خبرو په غیبو د اسمانونو او الارض وسمکی والله ولا تعالی بصیر لذن کده بما باغتبانی تعملون چې تاسو کوي صدق الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل سورہ قاف سورت نمبر 50 ده شپږشتمه سپاره ده الحمدلله الله تعالی موږ تاسو باندې ډېر لوی احسان وکړو ډېر لوی فضل او کرم ده په موږ تاسو چې قرآن کریم یو ډېر حصہ په موږ واوریدل الله دې اوس موږ تاسو په هغه باندې کوی کی او الله دې عمل کولو توفیق راکړي او مزید الله تعالی دې موږ ته آسان کړي او د هدایت ذریعہ دې الله موږ تاسو ته جوړ کړي قاف دا حروف مقطعات نه ده مکی صورت ته آخرت باره کې وکی خاص ذکر ده اور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د سورۃ قاف اکثر په عیدونو کې او د جمعې په خطبو کې به اکثر دا سورۃ تلاوت کو والقرآن او قسم ده په قرآن باندې والقرآن قسم ده قرآن کریم باندې المجید چې لوی شان ولده عزت ولده با برکت ده بلکې عجیبو دی تعجب کوي اندا چې جاءهم راغله د دوی ته منذرون يرا ورکون کې منهم د دوینا فقال نوای الکافرون کافرانو
یا اولی کافرانو هذا چدا شیء یو شی ده عجیب عجیبا حیرانی اظهار پیو کو خوشحال پې نشو چې کنه د الله طرف نه هدایت راغی او موږ باندې الله احسان وکړو نه نور په حیران شو چې کنه دا عجیب شی ده عجیب قرآن ده اذا آیا هر کلا متنا چې مونږ مړ شو وکنا او بیا شو مونږ ترابن خاوري ذالک دا رجع دا واپس را ګرځیدل راځي کېدل دوباره پیدا کېدل بعید دا لری خبره ده ان کیدون کېده دا عقل نه بعید ده دا خبره کیږي نه ممکن نه ده قد په تحقیق سره علمنا پیژن مونږه خبر یو مونږه ما دهغه سنا تنقصو چې کموي نقصان راولي کمه کوي الارض زمکا منهم د دوینا په قبر کې ان دا چې څنګه روح سړی موږ قبر ته واچو په دې قبر کې خخې کو نو د دې د قبر نه د دې د لاش نه یو شی چې کمیږي الله فرمایي ته پته ده او مخکیم دی باندې بیا څه و چې د اسمکه او د اسمان د دې په منځ کې د دې ذرات دي د مړي نو چې الله پیدا کړی دی او الله ته پته ده چې ستاد یو ذره په کم دي تلاړه خور او خوړه او کم دي تلاړه نو چې اول ځل تعالی پیدا کړی نو ستاد غزرات چې بیا په دې زمګه کې تقسیم شي یا خور اخري نو هغه بیا الله تعالی څنګه چې پیدا کوله نو موږ خبر یو چې کم شی کمیږي د لاش نه او کم ځکه تقسیمیږي هغه او کم ځکه هغه پروتي دوباره موږ ډېر اسانه سره غره جمع کولای شو وعندنا او موږ سره کتاب د حفیظ ساتدون کې ساتنه والا یو شی موږ پاغي کې لیکو هر شی پاغي کې محفوظ دی د دې اعمال د دې جسم آلات ذرایع وغیرہ دا ټول موږ ته معلوم دي بلکې کذبوا دوی دروغ نسبت وکړو بالحق حق تا لما هر کلا جاءهم چراغ دوی تا فهم بس دوی فی امرن پیوکار کی ان پدی معاملہ کی مریج مسترب دی استراب کی دی اغه شته ولګي چې سړی فیصله نشي کولای چې زه د تخو وایم بد وایم وې منما وې نه منما په شک کې دی پریشانی کې دی افلم ينظروا ايدي كتدلي ندي الى السماء اسمان طرف تا فوقهم برد دوینا کیف جسنگا بنیناها مونږ جوړ کو هغه وزیناها او مونږ خسته کړه ده هغه ومالها او نشتا اغیلرا ان په دې اسمان کې من فروج سفرج شلیدو ته ویل کیږي یو ځای منځ کې کټشوي هغه ته ویل کیږي ان هیڅ کمه پاږ کې نشتا په سوره ملک الله تعالی فرمایي فرجع البصر هل ترى من فطور په دې کې څه فطور شته څه کوواله شته یا څه کمه زیاده تاسو په ښکاری نو نشتا پاږ کې من فروج څه چاودنا والارض ازمکا مددناها غړولې دمږه اواره کړې دمږه والقینا امږه اچولې دي فيها پاغه کې رواسیا غرونا وانبتنا امږه رازرغون کړې دي فيها پدزمکه کې من کل زوج د هر قسم جوړینا بهیج خستا خولي جوړې د بوټو د باغونو د ګلونو او د لپاره سندریانی وغیرہ څنګه چې موږ دومره هغه شکل نه متاثر شو چې داغه بیا سندري جوړ کو بیا په خپل کورونو کې د چمنونو هغه شکلونه ولګو او داغه مقام ته چې خسته کورونو نشان هم دغه چې هغه چمن وی ګلونه وی استوره خسته وی هغه سره بیا داغه باغونه بیا داغه وړي بوټي بیا یو ګل بیا یو پاڼه تبصرتن دا تبصره دا غړیدل دي د سترګو خسته دا ان روخان دي سترګو د پاره خایسته ذریعہ دا غړېدو د سترګو خایسته آرام ده سکون د سترګو د پاره و ذکر او نصیحت ته لکل د هر یو عبد بندا منیب چې رجوع کون کوي لکل عبد منیب هر رجوع کون کی بندا د پاره ونزلنا امغرا ورولې دي من السماء د اسماننا ماء اوب مبارکن برکت ولا فانبتنا بیامغا رازغون کړي دي به په دې اوبو سرا جنات باغنا وحبا او دانا الحصيد ربل شوی فصل ادانا فصل چې کله اور بلې شي والنخل او کجوري باسقات دنګ لوړې لها د اغه طلع د اغه ګوچی دي خوشی دي
نضید لاندې باندې یو تر بلا لاندې باندې رزقا دا خوراک دے للعباد د بندگان د پاره واحیینا امغا ژوند کړی دا به دی ابو سرا بلدتن یوخات میتن مړ یعنی وچ کذالک امد غرنگی الخروج دوباره به راوستل وی استاسو خروج به امد کرنگی کیږي د قبرونو نه لکه څنګه تاسو داناز مکه دلان ته کوي او بیا هغه پس مکه کراوزي امد غرنگی به تاسو کیږي نو د دانې باندې سوچو کوي چې لیو دانا تاسو مکه کې واچوي د اغه د مواد او د اغه د لرګي او د بوټي او د ونه او د اغه غځه کدا کم دي ناراضي پدې کې دا څوک ورکړي کم دي ناراضي نو تاسو دغه جسم چې الله مخکې نه جوړ کړی دی هغه به کې بیا جمع کولای شي او بیا را پیدا کولای شي کذبت دروغ وغنا قبلهم مخکې د دوینا قوم نوح قوم د نوح علی السلام واصحاب الرس او د کوی ولا دا شعیب علی السلام وثمود او سمودیان وعاد او قوم د عادیان وفرعون او فرعون واخوان لوط او رونو د لوط علیہ السلام ان قوم د لوط علیہ السلام واصحاب الایکه او سیدن کی د بن ولا باغ ولا ون ولا غنی ونی وقوم او قوم تبع قوم د تبع ان سبا کلون دا ټول کذبا د ټولو دروغ نسبت وکړو الرسل پیغمبرانو ته فحق بثابت شوا وعید ير زما ان عذاب زما د یری چې ما د عذاب نه يرولیو هغه یاره په دې باندې ما ثابت شوا ما یاره ورکړی و چې عذاب راځي او هغه یاره په دې ثابت شوا واقع شولا افعینا نو آیمغا ستړي شو بالخلق په پیدا کولو کې الاول اغه بنی ځل دا لومړی چې ما دا ټول پیدا کړی وو پیدا کړی مې دي نو په دې باندې چې تستړی شوی ما یا ما ته تکلیف راغله ده بلکې هم دوی فی لفظ فشک دی من خلق د پیدائش جدید نوینا دوباره یعنی دا شک ته چې کني بیا به پیدا ونه کی ولقد او په تحقیق سره خلقنا الانسان موږ پیدا کړی دی الانسان انسان ونعلم او موږ پوهیږو ما هغه تو وسوسو چې وسوسه چي به د هغه نفسه نفس دغه ونحن او موږ اقربو ډیر نږدې یو الیه د انسان ته من حبل الورید د سا درغنا کم نه انسان کټشي او غت نمری بیا هغه خرینه رګ دسا یعنی هغه نه هم زیات نږدې مطلب دینه نږدې کې دی نشي دینه نږدې خو د مرګ د ژوند دی هغه نم نږدې یو از هر کلا یتلقى هر کلا چې ملاویږي لیکي المتلقیان اغدول کن کی عن الیمین د خي طرفنا وعن الشمال او د جب سب غسړخنا د چپ اړخنا قاعد ناسته فرشتي خي طرف ته نکلی کن کی او بد طرف ته بدی لیکن کی او هغه موږ لیکلي دي د لپاره ما يلفظو نوزي لفظي منا غرزول ته ویل کی دا خلینه چې موږ دا کو دي لفظ زکو چې موږ خلینه دا ادا کو غرزو ادا کو نو نوزی نه ادا کیږي من قول د هیڅ خبرنا الا مگر لديه د سرا د سړی سرا رقیب یو ساتون کې نگهبان عتید تیار ناس څنګه چې هغه خلینه وستلې نه خلینه څنګه وباسي فور نه غولي کی ونفخا او پکې بوشي وجاءت اوراغلا سکرۃ الموت سکرہ بیهوشی سکرۃ بیهوشی سکرۃ الموت بیهوشی د مرګ بالحق پرشتیا سرا ذالک عمدا ما غدی کنتا چویت منه د اغینا تحید تخدیدن کې چې مو سختی براشي دا خبره ورته وشي چې دروان راغله او سوره قیامت کې الله تعالی فرمایي وقیل او بویل شدتا من راق څوک د استاد تخدیدن کې تا دما چون کې او پتا باندې دا وسګرا څوک ته جوز بتا بچ کی وطفت الساق بالساق کله یو پونډي بلې پونډي سره وتړل شي بیا به دې ته ولې جو بچای ته شرط ستر کم دې به تخته ته نو دا هغه شی د امر چې راشي چې کله دې وګوري بیا ورته وایي چې دا هغه شی چې ته نه تخته دی